بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. دی وخت کې یو کوم عام زموږ د ملګرو ته مسله پیښه ده، خاص کر هغه ملګري چې قرباني کوي. د سرو کې یو بیماری دی، هغې ته ویل کېږي لمپي سکین ډیزیز وایرس. د دې علامات په یو سروي کې دا وي چې هغې سرمنه باندې غټې غټې دانې راوخیږي او بیا هغې نه پس ټمپریچر ژبه یې خوږه شي، خوراک څښاک نه کوي. ګورنمنټ هغه دپاره انجکشن اعلان هم کړی دی. البته پیښه دا ده چې دې باندې قرباني جایز ده او که نه دا یو اهم مسله ده. دې په باره کې اول د بینوریټاون فتوا راغله. بینوریټاون دا فتوا ورکړې وه چې داسې سروي باندې قرباني جایز نه ده، ولې چې دې کې یو داسې بیماری دی چې هغه ډېر عیب دی پکې، چې هغه ډېر فاحش دی، او چې کله عیب فاحش په یو سروي کې راغلی هغې باندې قرباني جایز نه ده. خو بهرحال زموږ دلته څه ډاکټران ملګري دي، هغې سره ما رابطه وکړه. هغې ما ته دا ووایي چې دا بیماری صرف سرمنه کوي، غوښې باندې هېڅ اثر نه کوي. یو او دویم دا چې ما ورته ووایي چې د پېښور کې څه کسان وفات شوي، هغې وایي چې دې بیماري نه وفات شوي دي، د لمپي سکین ډیزیز وایرس نه. هغه وایي چې نه دا خبره غلطه ده. بل دا چې دې باندې ما بیا د ورلډ هیلث ارګنایزیشن ریپورټ وکتلو، همدغه رنګې ډیلی نیوز وغیره چې کوم پاکستان مختلف ویب سایټس دي هغې کې مونږ وکتلو. نو هغې کې دا لیکلي چې دا بیماری صرف سرمنه کې وي، غوښې باندې هېڅ اثر نه کوي. البته چې داسې کم سروی بیمار وي د هغې غوښه ډېر ښه طریقې سره چې سړی پخه کړي، یعنې ښې وخوټ کوي، هغې کې جراثیم ختمیږي، نه انسان ته څه مضر صحت غوښه نه ده، نقصان نه رسوي. نه دا دې وجې نه هغوی وایي چې دې قرباني ټیک ده. خو بهرحال چې کله بینوریټاون فتوا ورکړه چې دا ټیک نه دي، نو ظاهره خبره ده یو اشکال سړي ذهن کې یو شک و شبه پیدا کېږي. هغه الله کرم وکړو، متصل ورپسې د دارالعلوم کراچۍ فتوا راغله. هغې وایي چې طبي تحقیقاتو مطابق د دې بیماري د سروي په د غوښې باندې هېڅ اثر نه وي، او د دې کم غوښه ده یا پی دي هغه د مضر صحت نه دي. او بیا دا لیکلي که چېرې دا تحقیقات صحیح وي، نو داسې د اصولو مطابق د فقهاو اصولو مطابق دې باندې قرباني جایز. البته کراهت پکې شته، ولې خلاف اوله خو دا سړي زړی نه مني، یا دا چې سروي ورسره ډېر زیات کمزوري شي. بیا یوه بله فتوا دارالفتاء الاخلاص آنلاین باندې هم شته ده. هغې وایي چې که چېرې د لمپي سکین ډیزیز وایرس د کم سروی د دې نه متاثره دی، هغه ډېر زیات کمزوری نه وي او هغې غوښه مضر صحت نه وي، نو بیا کراهت سره د دې قرباني جایز ده. کراهت پکې بهرحال چونکې زړه مسله ده، سړي زړه نه مني، نه کراهت پکې شته، خو نور قرباني پې کېږي. او بیا دا لیکلي که چېرې د وایرس اثر غوښې ته رسېدلی وي او د بیماري وجې نه دومره کمزوري وي چې هغه انتهایي کمزوري شي، د هډوکي کم غوړ دی غوړوالی دی هغه ختم شي، نو داسې سروي بیا قرباني ټیک نه ده. خو بهرحال د دې منځ کې تطبیق دغه ده چې غریب سړي په باره کې خو فقهاو دا لیکلي دي، بینوریټاون فتوا کې دا لیکلي چې یو ځل سروی واخلي غریب سړی، که دا بیماری پکې اوله نه و یا بعد کې پیدا شو، هغې د پرنده سروی د ژبه کې ټیک دی، البته مالدار د بل واخلي. خو بهرحال فی نفسي قرباني پې جایز ده چې کله ډېر کمزوری نه وي.